بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي شاه جهان ډیپټي چیف پېښور سټي د قومي جرګې خیبر پښتونخوا د خالد ایوب بانی صاحب په قیادت کې زه سید الله بیلا د اوس نه د دوه درې ورځو نه زه د پسې لګېدلی وم ځکه چې د کارکردګي ما لیده چې دی په دې دوره چوک کې زما ډېر خوریین هم دي ملګري هم دي د ډېر روغ او ډېر په اخلاص خلکو سره هغه کړی دی او په آزاد کې د صدارت هم ګټلی دی نو زه ورته رالم او دا زموږ د قومي جرګې ته په غاړه کې خو زه د ډېر مشکور یم جي. نن حوالې سره زه خو پهله ستاسو د ټیم ډېره شکریا ادا کوم. زه صدر سعد الله صافي د دوره چوک صدر یم. زه خاص شاهجان لالا شکریا ادا کوم چې دوی مطلب دا دلته کې موږ له درې څلورمه ورځ په جرګه باندې راغل او دوی موږ د قومي جرګه کې ځان سره واغشتو. نو انشاءالله ان قریب به موږ په درې څلور ورځو کې پروګرام کو د خالد ایوب صاحب نگرانۍ کې. حاجي په دې کې به تاسو موږ سره په دې کې به ګڼ تعداد باندې څومره زموږ ملګري دي یاران دوستان دي موږ سره په دې کې شرکت کوئ انشاءالله. زه په دې هکله باندې د شاهجان صاحب مرسته کوم. بالکل سعد الله د شاهجان صاحب چې کوم د خیبر پښتونخوا امن جرګه تنظیم دی دوی هم دا کار دی د خلکو روی کول د خلکو مدد کول د خلکو هر رنګ تعاون کول. سعد الله به هم دا میشن نو ما هم په دې کې سعد الله به دا یو مشوره ورکړه چې ستا کوم میشن دی هغه میشن د خیبر پښتونخوا امن جرګې دی او تاسو دونه یو شی د کوم ډیر په کار راشي چې د امن لپاره جرګې لپاره د روغ لپاره موږ بالکل سعد الله به سره شانه بشانه ولاړو او بلکې د پښتونخوا امن جرګې تنظیم سره هم سپورټ زنګ به ان شاء الله حاصلي. تاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوم او د سعد الله بی دا کم اقدام چې دا ډېر ښه اقدام دی ځکه چې د سعد الله بی هلې ځلې ډېرې زیاتې وي مطلب په هره دویمه ورځ درېیمه ورځ مطلب د دوو کسو روغه کور د الله د رضا دپاره او مطلب دا چې کومه قومي جرګه د خیبر پښتونخوا دا چې کوم مشران موږ له راغلي دي شاهجان بی او دې ته موږ هرکلی وایو موږ ته خوش آمدید کوو او په دې خبره باندې موږ سعد الله بی سره بالکل شانه بشانه ولاړ یو چې مطلب دا یو ښه اقدام دی او مطلب دا چې کومه پښتونخوا اصلاحي جرګه چې کومه ده د دې کار هم د دوو کسو جوړه ده د الله د رضا دپاره ده نو داسې د سعد الله بی د دې هم دا کار چې کوم بالکل دا خالص د الله د رضا دپاره نو په دې کې نو مطلب چې دا دواړه یو شي نو انشاءالله تعالی د قوم ته به یو ښه سوچ او فیصله میلو شي چې چېرته یو اختلاف وي نو دی خالص د الله د رضا دپاره هغې کې منډه تړله کوي او دوو کسو روغه کوي.